ته خو مولا لراشه چې موچی چې چلیم چې دا ټول قرآن در باندې چوف کی نور به دې درد زیاتی داسې ده که نه ده؟ تاسو په ایمان یې وایي چې چېرته جوړ شوي یئ د مولا په دم اوس لړم را پیدا کوم یو پیچی چپ او زم دموم که نور په ټوپونو نه شوې د سړي زوی بنې هلته بار لاړ شه ډاکټر سره یو سلیکین انجکشن درته وکړي ټول درد مرد ختم شي نن د مونږ خولې د انګریز جوړ کړي د زیلوکین انجکشن د اثر برابر هم نه دي زمونږ خولې د هغې وجه څه ده کہ زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں نن کفر مونگ د پیغمبر پہ مسند کے نولے دے وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نکتہ چینوں قرآن پدے بازار کے حافظان روانی سوال کی قرآن یاد دی حفیظی صاحب قرآن دے یاد دے ویلو یو بادشاہ پلا روانو یوڑن سوال کولو تو څه کیا حافظا ویل جو قرآن میں یاد کرے خو غریب ما سوال کوما ویل وی نہیں صحیح وینی سی حوالات کې واچو بادشاہ اور پسې د شپې راغی ورته یو کاڼی کې ویل پیجی صاحب کدا کاڼی سهار د سرو زرو کړی نو سر بدنه قلموم اوس پیجی وای چې واه واه اوس کاڼی نه صرف جوړول دا چرته سوچ کړی چې نور څه علاج دی تا سره خدا قرآن شروع کو سار لې پی چوف کړ الحمدلله شروع کا چې سار بانګونه وی من الجنه والناس ته ورسېدو او په کاڼي چوف کو پسترګو خړون دی ورته ښکاری نه سار چې بادشاہ راغی چې ګوري کاڼي د سرو زرو پروت ا کاڼي د سرو زرو اپیز لور کې ول کور دی وران شه چې وران شي د یری دی په دم واچولم کاڼي د سرو زرو خو ستا دا عقیده نه وه ځکه دې سوال کولو که چې قرآن کاڼي نم سره زر جوړولی شي پیغمبر الله پیغمبر خوله به او د قرآن غوندې کتاب به خالی په ګوته مکه کې یو غر ته اشاره کړې ده په ګوته چې که تاسو غواړئ نو الله وایي چې دا غر به درته د سرو زرو کم ورشه نن په روی زمین باندې هغه غر د سرو زرو دی او د سعودي عرب عمره دولت نن ټوله امریکا د سعودي عرب په دولت چلی ټوله امریکا د سعودي په دولت چلی او دا بیله بد قسمتی ده زمونږه چې مسلمان ملکونو سال دیو ته ورشه د امریکې بینکونه وګوره او د سعودي عرب بینک بیلنس یې پکې وګوره په ګوته اشاره کړه نو عزیزانو عرض میں داو چې صدیق اکبر دریش په پغار ثور کې پیغمبر سره کړي مدینه ته چلاړ نو حضرت عمر ورته وې چې ابو بکر تا چې کوم وخت په غار ثور کې پیغمبر سره تیر کړی دی داغه یو غنټه یو ساعت مال راکا او زما د ټول عمر نیکای تواله د ټول عمر نیکای تواله او دا غار ثور چې تا د پیغمبر سره تیر کړی دی یو غنټه مال را ابو بکر ورته زما دي د خدای په ذات قسمی چې د غار ثور غنټه خو څکه چې یو سکند د خدای په ټوله خدای مور نکم
یو سیکنډ دې کې اشاره ده کنه اوس تاسو څه تاسو ته مې خبره کړې وه چې نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں تاسو ته څه به ووایم زه خپله داسې یم من خپله داسې اوس دا خلق خو رحمان بابا غوندې و چې بادشاهانو تقاضا دا وه چې مونږ له راځه او هغه ورته وایي چې د یار در به په هزار درمان ورنکما آشنائی بدی پا این و آن ورنکما ستا یارانه به نه په دی دنیا ورکم او نه به په هغې دنیا ورکم ستا دا زلفې که یو ځلې مې د زلفې په لاس کې وځي یو ویښته به دې په درس جهان ورنکما یو ویښته دی په خدای قسم چې په ټول جهان ورنکما اوسته چې په چامې نه د سیاسي خلکو کې ګورئ کنه دا ممبران چې په خپل لیډر مې ني ول چبلې پاټای والا ورته وزارت پر کوي پرېډار کې پړت اخوا ورمنډه کی کنه اوس بیا غویمه به جوړیږي په ملک کې دا دعا وکړي چې د دې ملک خدای صحیح علاج پیدا کا د دې ملک علاج الیکشن نه دی د دې ملک علاج دا نه دی چې دا کومه معامله روانه ده د دې ملک علاج دا دی چې عمر ابن عبدالعزیز غوندې عادل خدای په دې ملک پیدا کړي دا بدبخت قوم بے دینه نه ټیکی دا سرمایدار او نوابان او دولتمند او جایگیردار دا چې ژوندي دا غریب خلق به د ښې ورځې مخونه ګوري او ډېر شکر دی چې نه ګوري ټول رامیان هم دا غریبان د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبۍ بیبي د بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د 40 کالو په عمر کې پیغمبر سره نکاح شوی او د پیغمبر نکاح هغه وخت کې د 25 کالو چې څو وخت کې په 40 کال نبوت ملاو شو د کور ته راغی نو جبريل په صورت اصلي کې په غار حرا کې کتلو نو بیبي ته وایي چې ما باندې شړای واچوا زملونی کمبل را باندې واچوا ما باندې سړلې وې راغله بیبي خدیجه دغه وخت کې مسلمان هم نه ده ځکه چې د اسلام د آغاز لومبنۍ ورځ ده ورته وایي چې پیغمبره غبراوېږه ما ستا د هرې ادانه دا معلومیږي چې الله به تا نه څه ډېر لوی کار دی او ته څه د ډېرې لوی ډیوټۍ دپاره الله را لېږلی غبراوېږه ما ستا د هلاکت اراده د خدای نشته دې تقریر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه ټول تھکاوټ او هغه روب چې هغه کوس خزم بیا داسې وي او سړیم بیا داسې و لکه ابوبکر صدیق رضی الله دغه صدیق اکبر دی چې څه وخت کې په مکه کې پیغمبر تنگ شو
او مدینه ته روان شو. صدیق اکبر ته وی چې څه به کوو؟ وی چې دواړه به ځو. دواړه روان شوي دي او شپه پې راغلی غار ثور ته پاس ختلي دي چې د کفارو نه په امن کې. په غار ثور کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور ته وایي چې دلته خو بالغ نشتا، تب آرام څنګه کې؟ حضور ورته وایي څه به وکړو؟ صدیق اکبر د خپه غوړولې ده او په د خپل پتونې د پیغمبر سر ایښی دی. چې سر ایښی دی نو دا کمیس یې غلی غوندې داسې ویستی دی او په دې غار ثور کې چې څومره سوري دي هغه یې په هغه د کمیس شلولی دی او په هغه سوړو ټپې کړي دي چې بار نه مونږ څوک ونه ګوري. کاونټرې ته حکم شوی دی چې فوراً ځاو د دې غار په خوله کې جاله جوړه کوه، هګۍ پکې واچوه. که بار نه چا وکته چې دا پته لګي چې دې غار کې څوک نه دي ننوتي. سکنټونو خبره وه. یو سوره پاتې شو چې هغې د پاره کپړه نه وه، نو صدیق اکبر دا خپله بله خپه وغځوله او دا پونده یې پاسوري کې کېښوه. چې کېښوه نو دننه نه مار وچیچلو. چې مار وچیچلو نو اوس صدیق اکبر خوځي ځکه نه چې د پیغمبر خوب کې چرته فرق را نشي. مار چیچلی دی او خوځي نه. بجلیګر مولا یو سړي ته مې ویمه ته هلکه څه ما پسې د ګډې غوندې ګرځې؟ ویل ته مې ډېر خوښ یې. ما ډېر دې خوښ یې. ویل او جی تابعدار یم بس. مال داس چلو که چې سبا نه به ته دا مهرباني کوې چې دا سر دې ډېر لوی لوی پرېښی دی لکه د ښځو په شان، دا به کل کې نور مخکې به بیا ګورو. وی نه کنه جي دا به راته نه وی، کور والا مې خفه کېږي. نو زمونږ مینې خو داسې دي که نه. تا خو عشاق صادق وو، مار چیچلی دی او خوځي نه چې د پیغمبر خوب چرته خراب نشي. د دې ډېر درد د زور نه د صدیق اکبر سترګو نه اوښې د پیغمبر په مخ مبارک پرېوت. او چې سترګې پرانیستې ابوبکر ولې جاړې؟ و یا رسول الله ډېر ساعتو شو چې مار چیچلی خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نشي. خو دا سترګې مې ګستاخې وې، بې اختیاره تې دا اوښې راتوی شوې ته راویښ. ویل ښه امار یې راوغوښت. راشه دی مار ته پیغمبر وایي چې دا ابوبکر دې ولې وچیچلو؟ امار ورته وایي چې یا رسول الله چې غصه را باندې ونه کې معافي غواړم. شپږ سوه کاله وشو چې عیسی علیه السلام خپل قوم ته تقریر کړی او په خپل قوم کې یاتی من بعدی اسمه احمد. عیسی علیہ السلام قوم ته ویلو چې یاتی من بعدی اسمه احمد، ما نرستو به یو پیغمبر راځي چې یو نامه به پاسمانونو کې احمد وي او په ځمکه به محمد وي. هغه پیغمبر به بیا د مکې نه هجرت کوي مدینې منورې ته.
بیا پلار کی یو غر دے غار سور ورتوی پاغی کی بدریش پہ د کافرو نہ پټوي. نو یا رسول الله شپږ سوه کاله وشو چې زه په دې غار کې ستا د دیدن په انتظار ناست ما. شپږ سوه کاله. ابو بکر صدیق د کمیس په ټوټه ټولې سوړې ټپې کړې چې ما پکې تا ته کتل. یوه سوړه پاتې وه چې به مې تا ته پکې کتل، هغې کې پونده کېښوه. نو یا رسول الله ستا په مینه کې داسې لیونی شومه چې په ځان پوه شوی نه یم او ابو بکر باندې مې چک ولګولو. اوس دې خوښه ده چې څه راسره کوې. پیغمبر ورته وی زه آزاد. ابو بکر ته وی خپه دې خوا که. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابو بکر وی چې چوف کولو سره والله کما ته دا محسوس کېده چې زما خپه کې چرته ازغې تللی لاړو درد مرد مار. اوس چې قرآن غوندې کتاب یو د پیغمبر غوندې خولۍ. نن دا د پښتو ټکی چې ډېر دی پښتانه راشي چې مازدیګرم ارباب روډ ته بوزم چې د دوی ښځې درته دا نهي په دوکان کې وښي. د دوی ښځو له پردي سړي سرونه جوړوي. تاسو دوکه په څه کې واسکټی بیا اغوستی ما غریبان وروڼه ما ته چې څوک وایي غریب وروڼه چپ زه ستا ورور یم. هغه غریبان وروڼه چې دي 3 ورځې روټۍ نه خوري په ارام کښېنئ خدای ته وګورئ خدای ته رجوع شئ. کومو خلقو چې خدای سره رابطه لږه پیدا کړې ده د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېد. دا تبلیغی جماعت والا وګورئ چې زمونږ د دې لعنت نه لږ لرې دي. د دنیا کم ګوټ نه دی چې د اسلام आवाज یې ورونه رسولو. داسې ده که نه ده؟ کم ګوټ نه دی. مونږ د اسلام आवाज په خپله مالت کې هم والله که رسولی دی. کم جماعت کې چې زه امام یم د علاقې خلک مې په ایمان چې ورځ تېرېږي نور خرابېږي او ښه کېږي نه. دا زه چې چېرته اوسېږم د هغې وجه دا ده چې نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایما. نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم خپه نشي کمې نوم واغستو ستا. دا هر څه مونږ زه ټیک شم هر څه به ټیک شي. د قوم قیادت او امامت چې صحیح شو قوم په خپله ټیک. پیغمبر قیادتو د قوم ابو بکر قیادتو د قوم صحیح نظام څنګه ټیک شو. قیادت خراب دی نظام ټول خراب. عزیزانو تیر 2-3 جمعوں کے عزیزانو د مال او د دولت مطلب دا دی چې د خدای په لار کې خرچ. زمونږ د وطن کې یو ډېر لوی مالدار دی دلته د صوبه سرحد کې. هر ځل چې الیکشن ته ودرېږي نو 1.5 کروڑ روپۍ لګوي.
عجیم دے بزرگم دے نن سبا خو چې پیسې او دولت در سره از برګ میں اجی صاحب میں بزرگ ارث ادا ڈاکٹر اقبال شعر دے چې یوں تو ملا بھی ہو اور پیر بھی ہو اور میاں بھی ہو اور سید بھی ہو یہ تو بتا دو کہ مسلمان بھی ہو کنا ازبرگ دے خسڑے دے اجی صاحب ما ورته دا زمونږ جماعت کې دلته د ټیمانو د صادرو چت جوړو پیسې پکار ول سمره پیسې په لګي مال 45,000 روپۍ په لګي ول بس یو 1500 بزم درو لګم بیا ما ورته یو داسې ګنده ټکه وکړو کنه چې نه غمنډه واله خیال نو عرض میں داو چې ستا په ملک یو ګوره نن د کروڑپتیانو لکپتیانو اربپتیانو دولت به بیا په څه شي خرچ کیږي همدغه کروڑپتیانو رزیلو لورشه چې دلته یو سړی دل وږي مري یا یتیمان پاتې دي یا جماعت جوړیږي دی لورشه نو چې ډیر در نه شرمیږي یو 100 یا 200 روپۍ برو باسي او در به او چې دغه بل کنجرتوب د پاره الیکشنونو د پاره دې ته وګوره کروڑونه بیا راو باسي خان په بنگله کې ناست دی او غریب ورته خزم راو باسي لونه راو باسي او په سرکو غړي دا خدای پیجندلی نو عزیزانو علاج دا نه دی چې دا سکیږي لګیا دا الله اراده زمونږ د ملک ته سخی نخ کاری ماته بالکل ابل ورځ موکته په یو ورځ کې سلور زلزله رااله پوی بم نه یو پاکستان به په بل در باندې اړولې پوی بم نه په دې خو نه کېږي چې دکان کې ناسې بار را ټوپ کاو کوټې کې ناسې بار راوځو په دې خو نه کېږي خدای دې هلاک که چې هلاک شي په دې کې ځاولې وشو دا قهر ولې په موږ نازل دی په یو ورځ کې سلور زلزلې را اخبار کې راشي چې مرکز جاپانو مرکز ستا کپره وخوره دا پاکستان په ولې وخوځېدو سوات کې څه وکړه بشام کې څه وکړه بیا غیله بار ملکونه چې کوم امداد راشي مونږ وسټو مونږ ورته دا شرمخان چې کوم کینولی دي د غریب کور پریوزی په زلزله کې نو دا بره غټ شرمخان چې ناست دی غیله کوم امداد چې بار کافر ملک ورته راولیږي ام دا زنتلا کی وخوري دغسې ښه زړه مې خوشحالیږي او باغ باغ کی او سبا جو دغه د سیکړو والا ته ګوره هغې مرستو په دې سومبای باندې شنه جنډه لګولې ده دا څه قوم دی دا څه خلک دی دا څه د سړي زامن دی د دکاندارانو ته ورشه لکه مور د دویم میړه ته وادېږي چې دا جشن دی کړی واده خود الله والله العظیم مړی او ژوندین دواړه شرمېدلي دي که نه واده خو د بیبي فاطمې نه لویه ناوې به چېرته پیدا شي ها ستاسو دا لونه چې ودوئ دا د فاطمې نه لویې ښځې دي د حضرت علی نه لوی زلمی به چېرته پیدا شي د هغې واده څنګه شوی پیغمبر د ببرې شړی لوپټه ور په سر کړه حضرت علی ته یې په نکاح په خپله وتړلو پلار یې په خپله نکاح وتړلو چې زما لور تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه حضرت علی ویل ما قبوله کړې وه مبارک شه جنکۍ ور سره کړې چې دا فاطمه د حضرت علی کور ته بوځئ دا یې واده و
دا قوم خدای هلاک کا چې هلاک شي. درې څوارلس ورځې مخکې په کور چراغان جوړ کړي، دا واړه واړه بلپونه بولېږي پړک 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 پړک. څه چل دی لکه دلته چا د مور واده دی، پړک پړک پړک. چا پکې څه چل کړي، چا پکې څه چل کړي. خدای دې تباه که چې تباه شي. د سړي زوی نه و، د سپي بچیا و، د سور بچیا. څه چل دی؟ حضرت علی نه لوی زلمی چرته پیدا کړي. دا پاکستان خدای زرد لوټي لوټي کا. حضرت علی نه لوی زلمی چرته پیدا کړي او بی بی فاطمه نه لوی ناوی چرته پیدا کړي. پیغمبر نه لوی مړی چرته پیدا کړي. بیا ابوبکر نه لوی مړی چرته پیدا کړي. داغي جنازه څنګه وا، داغي دفن څنګه و، داغي قبرونه څنګه دي، ما خو لیدلی دي. نو عزیزانو دا څه چې کوئ په خپله کوئ. وی اشنا له پند ورکو چې پند نه د شګې پند ور په سر کچې ور میږي مات شي. دا قوم د خیر غوښتو نه وتی دی، بلکل د دې خیر غوښتل اسی ای خیال است و محال است و جنون. دا لیونتوب دی، دا د خیر غوښتو نه وتی قوم. که خواسی دي ام پدی کی دي چې خدای زما کور ته خیر، زما بیگم ته خیر پیښ، دا کور کې می چمبر سره می خساتلې ده، خدای دې ته خیر.